الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي رواه البخاري. انتہائی قابل قدر مشایخ عظام علماء کرام او حاضرین و عزتمند و مسلمانان ورونو مشرانو او کشرانو، دا اللہ رب العزت یو عظیم فضل او کرم او احسان دے چې په داسې یو عظیم مجلس او محفل کې مونږ او تاسو ته د شرکت کولو موقع را نصیب کړه. دلته تاسو ته معلومه ده چې نن په دې انبار اډه کې په دې جامع مسجد کی د قرآن عظیم د ترجمه او د تفسیر ختم دی. یو خوا کواقی چې د سړي زړه درمن او خفه شي چې کوم شیخ او کوم عالم زمنګ د جماعت اشاعت التوحید و سنہ یو بہترین سرمایہ او یو بہترین بزرگ عالم چې د دې جماعت یو خایسو او د خپل زندګۍ تر آخري لمحوی د الله رب العزت د دین خدمت وکړ. نن د قرآن عظیم د درس ختم دی او دا هغه درسو چې هغه شروع کړو په داسې خوشحالۍ کې د هغې کمې محسوسیږي. یقینا چې دا د انسان زړه له ډېر درد او صدمه ورکوي. څومره خوند به چې دا درس هغې تکمیل ته رسولی و او نن د هغې په موجودګۍ کې دا ختم شوی وی. خدا دنیا داسې ده چې په دې کې د انسان ټول ارمانونه او خواهشات هغه نه پوره کیږي. دا که یو خوا سړي باندې خوشحالي نو بل خوا خفګاني، که یو ارمان پوره شي نو سل نیمګړي. وکم من حسرت تحت التراب، ډېر ارمانونه هغه سړی ځان سره خاورو ته یوسي او پوره نشي. نو واقعي چې خلا او کمی خو ډېر راغی، خو بل طرف ته اړه ته تسلي میلاویږي او سکون میلاویږي، خوشحالي میلاویږي په یو خبره. یو دا چې الحمدلله د قرآن او د سنت خدمت هغې پرېښی نو د ژوند تر اخري سلګۍ پورې هغه الله رب العزت د هغه نه د خپل دین خدمت واغست او کومه وعده چې هغې د شیخ القرآن رحمت الله علیه سره کړې وه
د ژوند تر اخري سلګۍ په هغې ټینګ وو چې موږ به د قرآن او حدیث درسونه تر مرګه پورې جاري ساتو. هغه وعده هغې پوره کړه. دویمه لویه خوشحالي په دې هم ده چې هغه کم میشن هغې روان کړو د هغې په وفات او د هغې د مرګ نه بعد هغه بند نه شو، پاتې نه شو. هغې د خپل ځان نه رستو داسې قیمتي سرمایه پرېښې وه د زامنو د نوسو په شکل کې، د شاګردانو په شکل کې، چې د هغې د مرګ نه بعد د هغې هغه مشن هغې په مخ کې روان کړ. کم درس د قرآن چې پاتې شوی نو هغه دا به هم د هغې صدقه جاریه انشاءالله، خو هغه بند نه شو، هغه مخکې روان دی او تکمیل ته ورسېد. او زما د رب نه امید دی چې د هغه زامن خصوصا زموږ مشر رور حضرت الشیخ شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا امداد الله صاحب مد ظله العالی دا به تر مرګه پورې د هغې دا مشن په مخ کې بوځي او الله دې د دې په خاندان کې داسې عالمان پش پر پش پیدا کوي. الله دې همیشه زموږ د ټولو نه د خپل دین خدمت واري. ورونو تقریر او بیان خو به انشاءالله زموږ د ټولو شیخ زمونږ استاذ العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری مد ظلہ العالی قائد جماعت اشاعت التوحید والسنہ العالمیہ انشاءاللہ غیبت تفصیلی خطاب کئی. زه بطور تمہید یو څو خبر استاسو مخکې انشاءاللہ عرض کوما. هغه دا چې موږ به انشاءالله د خپل استاذ او د خپل مشر چې زموږ او تاسو ته دین ښودلی دی او زموږ او تاسو ته په دې جومات کې ټول عمر امامتي را کړې ده، دایي سره به زموږ وفا دی چې کم میشن هغه موږ ته پرېښوده چې هغه میشن موږ په مخ کې باندې بوځو په یې کې زموږ نه رکاوټ را نه شي. کچرتا د هغې د مرګ نه بعد دا زموږ په ژوند زموږ نه دا میشن پاتې شي نو دا به د هغې سره زموږه بې وفایي، د هغې سره مینه بدایي محبت بدایي چې په کم شي باندې هغې خوشحالېدل چې هغه موږ کوو، کم باندې هغې خفه کېدل چې شرکیاتو بدعاتو رسوماتو چې د هغې نه موږ مکمل ځان وساتو. الله اکبر. ما یو ځل خوب ولیده د مولانا صاحب زما سره ډېره زیاته مینه وه او زما د هغه سره هم ډېره مینه وه. مشر عالم و، موږ به ډېر قدر او احترام کوو. دې بیمارو ډېر وخت بیماري تېره کړه. یو شپه ما خوب ولیده چې زه رالم او د هغه په جومات کې د قرآن عظیم درس شروع دی او ډېر زیات خلک ناست دي او دی په خپله درس کوي. څه ورځې بعد بیا هغه وفات شو. اوس زه د هغې خوب په تعبیر باندې پوه شوم چې د هغې تعبیر دا و چې انشاءالله ده چې دا کم کار شروع کړی دی دا به الله بندوي نه او دا به الله نور هم دی له ترقي ورکوي. او دغه درس د هغه همدغه درس دی چې کوم نن مولانا صاحب خلاص که ان اولادکم من کسبکم. اولاد د انسان دا د انسان د کسب نه نو دا درس د هغې هغه درس دی والحمدلله جاری دی. نو زمونږ به وفا دی د هغې سره چې انشاءالله موږ او تاسو به چې دی نو د قرآن او د سنت درسونه نه پرېږدو. دا د اخبارستو وصیتونه دي. امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن وصیت کړو. شیخ القرآن رحمت الله علیه د قرآن او د سنت وصیت کړو. د هغې شاګردانو هم خپلو شاګردانو ته دا وصیتونه کوي. بخاری شریف کې حدیث راځي
عبدالله ابن ابي اوفا رضی الله عنه نه چا تپوس وکړ چې رسول الله سلام چې وفات کېده څه وصیت یې کړو نو هغه ورته ویل چې نه نو هغه کس ورته وی چې عجیبه ده قرآن کې الله وی کتب علیکم الوصیه تاسو باندې وصیت فرض کړی شوی دی نو په نورو خلکو وصیت لازم دی او رسول سلام وصیت نو کړي حضرت عبدالله ابن ابي اوفا رضی الله عنه ورته فرمایي نه دا ته چې سوی داسې وصیت یې کړی دی د هغه مقصد دا و چې د خلافت وصیت یې نه دی کړی چې زمانه بعد بګینې خامخا پلانې خلیفه یي عام وصیت نبی علیہ السلام کړو صحیح کړو او سوا بکتاب الله الله اکبر او سوا بکتاب الله د الله د نبی الله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصیت کړو نو د الله په کتاب وصیت کړو دې سمانه ده محدثین وای د دې مطلب دا دی د الله نبی دا وصیت کړو چې دا کتاب بیا دوای د دې لفظ بیا دوای د دې معنی بیا دوای د دې مقصد بیا دوای دې باندې به عمل کوي د دې اوامر به منای د دې د نواهیونه به ځان بچ کوي دا به نورو خلقو ته رسوي او صواب کتاب الله دا وصیت چا کړی دی وایه شابه دا وصیت چا کړی دی اے مسلمانانو او صواب کتاب الله د الله نبی د الله د کتاب د بیانولو او د زده کولو وصیت کړی دی خپلو صحابو ته امام الانبیاء صرف دا مقصد نه دی چې ګینې صحابو ته ویلي دي او نور خلق د دینا مستثنا دي دا وصیت د محمد رسول الله ټول امت ته دی وای شابه منګو تاسو د رسول الله امت یو او کنه یو یاره تاسو خو داسې ساړه ساړه ناستې وئ داسې سوچته دی چې هغه ځان ته امتي د رسول الله نه وئ نشته که نه الحمدلله موږ ټول د رسول الله امتیان یو وایه د نبی علیه السلام هغه کلام هغه خبره چې د مرګ په وخت کې کړې وه څومره قیمتي خبره وه څومره اهمه خبره وه څومره بهتره خبره به وه ځکه د مرګ په وخت کې خلک ګپ شپ نه لګوي د مرګ په وخت کې خلک وړې وړې خبرې نه چیړي اهمې قیمتي قیمتي خبرې خلکو ته بیانوي چې زه به یا یما یا به نه یما خو دا کارونه به ګورې کوئ دا به نه کوئ هغه سره دا فکرو دا غمو چې اسې نه چې زما د مرګ نه رستو زما امت چې دی هغه د الله کتاب چرته پرې نه دی د دې نه چرته بل خوا وانه وړي او صواب کتاب الله هی 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 د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د الله د کتاب په باره کې وصیت کړی و الله اکبر چې ګورې دا به پرېږدوئ نه دا به زده کوئ په دې به عمل کوئ دا به نورو ته بیانوئ الحمدلله نن منګو تاسو امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام په دې وصیت به عمل کو او کبه نه کو عمل به کو ان شاء الله کنه نو طریقه به دای چې چاله قرآن ورځي هغه به دا وصیت عملي کوي چې دی به نورو ته بیانوي چاله نه ورځي نو هغه به عمل په دې طریقه کوي چې دی به چاله چې ورځي د هغه مخې ته کیني د هغه نه به قرآن زده کوي راځئ چې هر یو خپله خپله فریضه ادا کړو څوک دې د قرآن ښودونکي شي نو څوک دې د قرآن زده کوونکي شي الله الله او صواب کتاب الله بل حدیث کې راځي ترکتو فیکم امرین ما پتاسو کې دو لوی لوی کارونه پرېښودې دي زما د مرګ نه بعد ترکتو فیکم امرین الله اکبر امام الانبیاء فرمایي زه به ټول عمر همیشه دنیا کې نه یم ځکه چې یو انسان ما د دنیا کې همیشه پاتې کېدی وایه نشي
اللہ نبی توئی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. اے زمان نبی زما قانون دا نه دی چې څوک د دنیا کې همیشه پرېږدمه، نه دی ګرځولی موږ د هیڅ یو بنده دپاره د هیڅ یو بشر دپاره ستا نه مخکې دنیا کې همیشه پاته کېدل. اے نبی آیا ته به ګینې مړ شې او دا خلک به همیشه یې؟ نه نه، ټول به چې دی نو یو ځل مړه کېږي. سورہ زمر کے اللہ وی انکا میتن و انہم میتون. انکا میتن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توم مر کے دن کے تالم مرگ راتلن کے دے او دے خلقو لبم مرگ رازی دے بم مڑکیگی. دنیا کی اس وقت ہمیشہ نشی پاتے کے دے. امام الانبیاء وی زخو انسان امام زبد دنیا نظما خو ترکتو فیکم امرین، دو سیزونا می تاسو کی پری خودی دی چه غیبان مرگ نرازی، غیبان پنا نرازی، غیبان زوال نرازی. لن تزلو ما تمسکتم بهما، اچره بتاسو بیلار نشئی، اچره بتاسو خطا نشئی، تر سوچ تاسو کلکی منگولی لگولی پا آغی دوارو باندے. سشی دی اغا کتاب اللہ یو دا غینا یا کتاب اللہ ام سیدن احدهما کتاب اللہ پوشی یو دا آغی دوارو نا دا اللہ کتاب دے. یو دے کتاب اللہ ان قرآن او دویم دے سنت دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تر سوچی تاسو پدی کلکی منگولی لگولی چرے بم تاسو بیلارے کے گئی نا او کلچ تاسو دا پریخ او دل نو تاسو با بیلارے شئی. اللہ اکبر. او گورد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دے کلام نا قربان نبی علیہ السلام دا نوئی تر سوچ تاسو صرف قرآن لولئی تاسو بن گمراہ کے گئی تشلستوم کارنکیگی چی عمل نہیں. یاد شو مسئلہ. اللہ اللہ. زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی یو پیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه داکار با آغی وقتی کیگی یو پیشنگوی ورکرلا عند اوان ذهاب العلم چه کل علم دا خلقنا ختم شی نو بیا بدا پیتنے شروع کیگی. ما طویل چه دا اللہ رسولہ علم با زمان نسنگ ختمیگی ولی با ختمیگی ولی من خوب سرلان یعنی مڑا نیو جواندی با یو کنا منگا قرآن عظیم لولو نو منگ بے اخپلو بچو توایو او زمنگ بچی بے اخپلو بچو توائی اغی بے داغی بچو توائی دا سلسلہ بجاری نو علم بسنگ دا خلقو نو چت شی سنگ بلار شی. خبر صحیح دا کنا. نبی علیہ السلام و توی زیاد تو خو ما تډیرو خيار سړی ښکارا کېده ما مدینه کې تډیرو خيارې ته خو ډیر ساده ولی دا يهودو ګورم نسواراو ګورم هغه هم تورات او انجیل ولي خپلو بچو ته لولي بچي خپلو بچو تلولي هغه د نورو بچو تلولي دا غي په مدرسو کې تورات او انجیل لسته کېږي هغه زمانہ کې لیکن په مدرسو کې پڑھاویږي صرف الفاظ یادیږي عمل پې نه کېږي نو هغې نه هغه د تورات او د انجیل علم هغه ختم شو لاړه اصل شیخ عمل وکړه. نو امام الانبیاء ځکه وایي چې ما تمسکتم بهما هی هی چرې بم تاسو نه بېلارې کېږئ تر څو چې تاسو کلکې منګولې لګولي په دې دواړو باندې. تمسک دی ته وایي مسلمانانو چې هر ټایم کې ستا عمل په قرآني هر ټایم کې ستا چې دی نو قرآن عظیم په اوامرو نواهیو باندې نظري جماعت ته راشي نو جماعت کې چې کم د شریعت حکم دی د هغې تعمیل کې قرآن ته ناستې نو هغې باندې عمل کې د الله نافرماني نه کې جماعت نه وځي بازار ته لاړ شي نو هسې نه چې جماعت کې قرآن کیږي او بازار کې خپله خوښه کې بازار کې هم هغه کار نه کې چې کم په جماعت کې تا په درس کې اورېدلی او چې دا ناروا دی. ولی ځکه چې الله قرآن کې ته منې کړی نو چې کور ته لاړ شې په کور کې هم ستا عمل په قرآني
پټی کې نو پټی کې هم ستا عمل په قرآني غم راشي د غم په حالت کې ته د شریعت خلاف نه کې ځکه چې ستا عمل په قرآن او په حدیثي خادي راشي ته په خادي کې د شریعت خلاف نه کې ځکه چې ستا عمل په قرآن او په حدیث باندې دې ته تمسک ویل کېږي پوه نه شو په خبره باندې منګه مسلمانانو قرآن سره مینه کوو ما غبل رزم مرګرو ته یو خبره وکړله توجه کوئ منګه د قرآن عظیم سره مینه کوو قرآن مخوخ دی قرآن منو چې دا کلام الله دی خو کمې زمونږ دا دی چې د قرآن بیا منو نه پوه نه شوې زما په خبره قرآن منو خو د قرآن نه منو کامیابی والی چې منګه د قرآن ومنو هما قرآن منو تلاوت کوو دواړو طرف باندې ښکلوو دا منو چې دا کلام الله دی که څوک معمولی د قرآن عظیم بے حرمتی کوي نو موږ په خپل ځان قربانو منو چې دا کلام الله دی خو چې کله بیا قرآن وی دا کار وکړي نو موږ هغې کولو ته تیار نه یو کله چې قرآن وی مه کوئ نو بیا موږ هغې نه منع کېدو ته تیار نه یو بیا موږ صرف په المارۍ کې کېښودی دی بیا موږ صرف مولوي صاحب ته پرېښی دی چې بس استاد جي پوه شو کار یې پوه شو الله الله داسې قرآن لوستونکی چې په قرآن عمل نه کوي ډېر کرته لوستونکی د قرآن به حدیث کې راځي او قرآن به هغه باندې لعنت وایي الله دې موږ د داسې لوستو نه وساتي عمل په خیال باندې خبره ده الله الله دیو جن یو روایت کې راځي نزل القرآن على 5 اوجه قرآن عظیم په 5 وجوه نازل دی معنی 5 قسم علوم قرآن بیانوي 5 قسم مسئلې بیانوي حلال وحرام ومحکم ومتشابه وامثال قرآن عظیم کی حلال بیانیگی او حرام بیانیگی محکمات بیانیگی متشابہات بیانیگی او امثال بیانیگی حلال مانا دا دا چلاوی دا شی ما حلال کړی دی نو دیتا حلال اوائے دا دی خوڑل جائز دی دا دی استعمال جائز دی او دا شی ما حرام کړی دی د دین ځانو ساتئ دا به نه خورئ نه به استعمالوئ دا عمل می حرام کړی دی دا به نه کوئ محکمات دی د هغې په معنا او تفسیر باندې هر سړی پوهیږي علما پوهیږي معنا کولی شي متشابهات هغه دي چې د هغې په حقیقت باندې صرف الله پوهیږي بل دی مثالونه دي په یې کې الله رب العزت چې دی وضاحت کړی دی مثالونه بیان کړي دي نو موږ به قرآن داسې وایو توجه ده زما خبرې ته موږ به قرآن داسې وایو چې قرآن کې الله وایي دا شی حلال دی ما حلال کړی دی هغې ته به حرام نه وایو هغه به حلال ګڼو او چې الله وایي دا شی ما حرام کړی دی نو د هغې نه به ځان ساتو هغه به نه کوو ځکه چې فاحل الحلال وحرم الحرام حلال ته حلال وایي دا په قرآن ایمان لرل دي دا د قرآن منل دي چې قرآن وایي دا شی حلال دی نو هغه حلال دی هغه خورئ وحرم الحرام او حرام ته حرام وایي چې قرآن وایي دا شی حرام دی نو د هغې نه ځان وساتئ ٹھیک ده که نه اوس افسوس دا دی قرآن چې کم اشیاء ته حلال ویلی دي نو ډېر خلک داسې دی چې هغې په ځان حراموي الله وی ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وسیلة ولا حام الله پاک بحیره نه ده حرامه کړې سائبه نه ده حرامه کړې وسیله نه ده حرامه کړې حام نه ده حرام کړې دا سو اوخوي او حام اوخو چې مشرکینو په ځان باندې حرام کړیو د خپلو الهو په نوم باندې به هغه پرېښودل وی دې ته به څوک غږ نه کوي د هغې پی به یې نه خوړل د هغې غوښه به یې نه خوړله وی دا زموږ الهه بیا خفه کېږي الله وی ما جعل الله
دا الله نه دی ګرځولی په تاسو حرام یعنی الله نه دی بند کړي نو تاسو ولې په ځان بندوئ حلال شي ته حرام مه وایه په ځان یې مه بندوه یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك د نبی اختیارم نشته دی چې هغه یو حلال شی حرام کی بندول جدا شی دی چې یو سړی وي دا زه نه خورم ډاکټر ته وایي چې دا مه خوره کل الطعام کان حلا لبني اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه دا حرمت لغوی دی معنی بندول پال کې پرهیز کې ډاکټر ته وایي چې دا شی مه خوره نو د دې دا معنی نه ده ګیني چې دا تا حرام ورته وي نه حلالې ګڼي بلې خوري هغې ته بد نه وي خو تاله ښه نه دی ته یې نه خورې نو دا ګناه نه ده دا جایز دی خو چې الله یو شی حلال کړی دی ته د هغې نه ځان ساتي ته یې نه خورې نو دا وایه چا به ګناه ده بلکې د الله حلالو ته حرام ویل دا کفر دی څه شی دی وایه ځکه محلل او محرم خو الله دی که نه او چې الله کم شی حرام کړی دی نو هغې ته به حلال نه وی الله هغه ناروا دی انما حرم علیکم المیتة یقینا حرام کړی ده الله په تاسو باندې المیتة مرداره الله وی ګوره ما مرداره حرام کړی ده مرداره به نه خورئ انما حرم علیکم المیتة او سورت مائدہ کے وی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به حرام کړی شوی دی پتا سبحانه مردارا کم شی چې کلمه په ونه ویلې شو حلال نشو او مړ شو کاغه غوا ده او کاغه میخه ده او کاغه سنډا ده کار څومره قیمتي ځناور دی وایه چې دا شی څه شی دی دا حرام دی الله رب العزت دا حرام کړی دی دی ته به حرام وی د دې نه به ځان ساتې الله ودم وینه حرامه ده هغه وینه چې کومه د څاروي نه د حلالولو په وخت کې بهیږي دغه وینه حرامه ده پلیته ده د دې خوراک حرام دی کپړو باندې ولګېږي نو کپړې هم پې پلیتېږي خیال لرې زما خبرې ته ولحم الخنزیر او د خنزیر غوښه هغه هم حرامه ده الله حرامه کړې ده وما اهل لغیر الله به هر هغه شی چې آواز وشو د پاره د تقرب د غیر الله په هغې باندې نو هغه هم حرام دی پوه شوې که نه دا محرمات ډېر شی بیانېږي دا خو تاسو ته صرف مثال ښیم اوس دې حرامو ته به حرام وایو او که نه وایه شا به په زوره وایه دې نه به ځان ساتو او که نه دې نه به ځان ساتو یو آیت کې الله دا محرمات راغونډ کړي دي زه حیران یم په شان د دې خلکو باندې په حال د دې خلکو باندې مرداره نه خوري د دې نه ځان ساتي وایي دا شی پلید دی دا مرداره ده په زور یې ورکوانو د ولږې ځان وجني خو دا نه خوري د خنزیر غوښه نه خوري ځکه چې وایي دا نجس العین دی پلید شی دی وینه نه خوري او د غیر الله نظر چې دی د هغې خوراک ثواب ګڼي افسوس دی که نه دی د غیر الله پېژنئ د الله نه ما سوا که د بت نوم په یاد شو چې دا د پلاني بت منښته ده که د ولی نوم په یاد شو چې دا د پلاني ولی د دربار منښته ده که د بابا نوم په یاد شو چې دا د پلاني بابا د دربار منښته ده دا هغه شی دی چې په دې باندې د غیر الله نوم یاد شو څنګه چې وینه حرامه ده مردار څاروی حرام دی د خنزیر غوښه حرامه ده دقه شان د غیر الله نظر او منښته حرامه ده پوه نه شوې په خبره اوس خلکو ته خورده وایي تبرک د پارې خوري وایي چې زه جوړ شمه خپلې مو خوري نو بیا یې خپلو بچو له هم ځان سره وړي کور ته هم ځان سره یوسي وایي دا وخورئ دا ډېر مبارک شی دی نو تا نه تپوس کومه مسلمانانو اوس تاسو ته خو ما لنډه خبره وکړه چې حلال شي ته حرام ویل یا حرام شي ته حلال ویل اعتقاداً په دې سړی څه کېږي کافر کېږي
نو ګوره چې دغه بابا نظر منښته چې د هغه په نوم باندې منلې شوې ده دا حرامه ده. اوس خلک ورته ثواب وایي، خورده ورته وایي، پاک ورته وایي، مبارک ورته وایي. نو په دې سړی کفر ته رسېږي، مشرک ته جوړ شو، کافر ته جوړ شو. او چې موږ دا مسله کوو چې دا شی الله حرام کړی دی، نو دا مړه دا پنجپیریان دي، دا اولیا نه مني. موږ وایو اولیا چې څوک نه مني د خدای ری په لعنتي. خو موږ دا وایو چې د خدای عبادت به مخلوق لا نه کوي ښه، او د مخلوق هغه حق خدای له به ورکوه. لله حق لا يكون لغيره. هی 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 لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان. علامہ ابن قیم ډېره ښایسته خبره کوي. لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان. دا الله خپل حق دی، هغه بل نه نشي کېدی، او د بنده خپل حق دی، نو دا دو حقونه دي. لا تجعلوا الحقين حقا واحدا، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غیر تمییز ولا فرقان. منګ وایو اے خلکو دا دواړه حقونه یو کوئ ما، وایا دا دواړه حقونه ما یو کوئ، دا د یو بل نه جدا کئ. خلک را پاسېدل وایي جی دنیا ګډه وډه ده، نو ماهرین پکې رال وایي نه جی دین ګډ وډ دی. موږ وایو نه دنیا ګډه وډه ده او نه دین ګډ وډ دی. موږ څنګه وایو؟ نه دنیا ګډه وډه ده او نه دین ګډ وډ دی، بلکې دنیا کې هم هر حقدار له خپل حق ورکړی شي. پوه شوې که نه؟ او دین کې هم د هر حقدار له خپل حق ورکړی شي. الله الله. لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان فالحج للرحمن دون رسوله. هي 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 توجه کوه خان. فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذا القربان. ما طرف ته متوجه شئ. فالحج للرحمن دون رسوله، فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذا القربان. دا الله حق به الله له ورکو که به نه ورکو، او د بنده حق به بنده له ورکو. نو ګوره توجه کوئ، ابن قیم صاحب ډېره ښایسته خبره کړې ده. فالحج للرحمن دون رسوله، حج د مهربان ذات د پاره دی. فالحج للرحمن دون رسوله، حج د رحمان ذات د پاره دی، رسول د پاره نه دی. حج به د چا د پاره کو وایا؟ ولله ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. لبیک اللهم لبیک. خاص د الله د پاره په خلکو باندې حج د بیت الله دی. حج بدیله کې چې الله رضا شي، حج د رسول د پاره نه دی. دارنګې مزد د چا د پاره دی؟ اوس به نیم بیان تاسو کوئ، نیم به زه کوم، ځکه تاسو بیا بل خوا ګورئ. توجه کوه، مزد د چا د پاره دی؟ مزد صرف د الله د پاره دی. وذبح ذا القربانی، او کله چې سړی قربانی کوي نو د چا په نوم باندې به کوي؟ ته چې حلاله کوې نو وایې به بسم الله الله اکبر، او کله چې د غیر الله نوم دې په یاد که نو دا شی مردار شو. فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذا القربان وكذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصياني. هي 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 تاسو نه تپوس کوما سجده د چا حق دی؟ هی هی نو دا خبره ذهن کې واچوئ چې دا سر به بغیر د الله نه بل اچا ته نه ښکته کو، نه به پلار ته ښکته کې، نه به مور ته ښکته کې، نه به ښځه خپل خاوند ته ښکته کوي. دا سر صرف چا ته به ښکته کو؟ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد
لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. امام الانبیاء وی که زما په شریعت کې دا جائز وي چې یو انسان دی بل انسان ته سر ښکته کی سجده وکړي، ما به زنانه ته ویلي چې ای زنانې ته د خپل خاوند ته سجده وکړه، ځکه چې د خاوند په ښځه باندې ډېر حق دی. اوس ما طرف ته متوجه شئ. موږ هم دقه خبره کوو چې خویندو میندو ګوره تاسو خپل خاوند ته سجده نه کوئ، ځکه چې دا درته ګناه ښکاري. نو چې خاوند ته سجده ګناه ده نو بیا ولي ته سجده ګناه ده او که نه ده؟ دقه موږ وایو نو دی اولیا نه مني. موږ یو دعا ورته وکړه، صدقه د الله په نوم وکړه او خیرات یې ثواب یې هغه ته وبخه، خپل کور کې ورکه که نه، دې کې څه انکار نشته. خو قبر ته سجدې مه لګوه. هی هی نبی علیہ السلام فرمائی اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد. یا الله زما د قبر نه بت مه جوړوه چې د هغې عبادت کولی شي. او ګوره دا څومره مسلمانان چې الله حرمینو شریفینو ته بوتلی دي ای به دا منظر لیدلی او الله دې موږ او تاسو ټول بار بار بوزي. ګوره د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته تاسو به څوک هم په سجده لیدلی؟ وایي لیدلی هم د چېرته؟ څوک به هم تاسو په سجده لیدلی نه. باقاعده یو کس یې په دې ډیوټۍ مقرر کړی چې که چېرته یو ناپوهه سړی هغه نه خبر او راشي نو هغه خو ټول عمر قبرونو ته سجدې کړي دي، هسې نه چې هغه د نبي علیه السلام قبر ته سجده ولګوي. نو تاسو به څه کوئ؟ دا راکه راشه. که یو ناپوهه سړی هغه چېرته د نبي علیه السلام قبر ته سجده لګوي نو تاسو به یې منې کوئ. هغه باقاعده وایي یا حاجي هذا شرکن، حاجي صاحب دا کار مه کوه، دا شرک دی، باقاعده شړي یې د هغې ځای نه. الله الله معلومه شوه دا خبره چې سجده صرف د چا حق دی. وی هی هی تاسو دومره ستړي یې چې خدای خبر چې دا بند که یاره چې نه خوځي بس پرېږدي. سجده صرف د چا حق دی؟ دغه شانه ویښ شئ سړو، زمره ویښوم او تاسو بیا وده کېږئ. سجده صرف د چا حق دی؟ نو دغه شانه تا تپوس هم درنه کومه چې وکذ السجود و نظرنا و یمیننا. دغه شانه سجده هم حق د الله دی، نو نظر حق د چا دی؟ نو دغه موږ وایو چې نظر به صرف د الله په نوم ورکوئ، نه د باباګانو په نوم، نه د اولیاو په نوم. څنګه چې سجده د الله حق دی، دا بدني عبادت دی، نو نظر او منښته چې دا مالی عبادت دی، او مالی او بدني عبادتونه دواړه صرف د چا دپاره دي؟ التحیات لله والصلوات والطیبات. الله دې موږ په دې خپلو منځونو پوه کړي مسله سمیږي. التحیات لله، تمام د ژبې عبادتونه تمام پیشکشې صرف د چا دپاره دي؟ یوازې د الله دپاره دي. والصلوات او د بدن عبادتونه یوازې الله لدي. والطیبات او د مال عبادتونه هم صرف چا لدي؟ دقه موږ وایو نو چې د الله حق الله له ورکوي نو خلک بیا لګیایي بد ردي وایي. وکذا السجود ونظرنا ویمیننا. دغه شانه سجده، نظر او منښته او قسم خوړل دا صرف د الله حقونه دي. وکذا متاب العبد من عصیانه. دغه شانه توبه ایستل د بنده د ګناه نه صرف چا ته به توبه وباسي؟ وکذا التوکل والانابة والتقى. هی 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 وکذا التوکل والانابة والتقى وکذا الرجاء وخشیة الرحمن. دارنګي توکل هم صرف حق د الله دی، په هغه باندې به اعتماد کې، مخلوق باندې اعتماد مه کوه، په مړو باندې ځان مه سپاره، ځان چې سپارې نو په چا وسپاره. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. ځان وسپاره په هغې ژوندي ذات باندې چې په هغه باندې پناه او زوال نه راځي. وعليه فليتوكل المتوکلون. فالله باندې ځان دې وسپاري، ځان سپارونکي. توکل او اعتماد بغیر ظاهري اسبابو صرف په چا باندې به کوو. تکلیف کې راګیري نو ته به وایې چې دا الله به رارسي،
تمم داغه نه کې وکذر رجاء دارنګ تمم صرف د الله نه کوه بغیر ظاهری اسبابو وخشیت الرحمن يرم صرف د مهربان ذات نه کوه چې کزه د هغه نه پرمانیو کم نو مال به سزا راکي خیال لري زما خبره تا وکذل عبادت واستعانتنا به هي هي وکذل عبادت واستعانتنا به ایاک نعبد ذان توحیدان عبادت صرف د چا حق ده او استعانت صرف د چا حق ده نو معنا دا ده چې عبادت په یوازې الله لکه بل څوک به الله پاک سره پدې کې نه شریکې او امداد به صرف د یو الله نه غواړي ګور افسوس دا دی چې موږ د خپل مز په مطلب نه پوهیږو مانځه کې لاس په نامه ولاړ یو او الله سره یو لوز کوو یو وعده کوو سورة الفاتحه کې ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ستا پا دے منس کے ستا پا دے عبادت کی پا دے جماعت کے لاس پناما تاس رہی وعدہ کوم اللہ ایاکا نعبدو چی خاص تا عبادت بکو منگا بل بد ہچا عبادت نکو و ایاکا نستعین او خاص تانا با امداد غواړو یا اللہ ستانا بغیر با ہچا نمانگا امداد نغواړو دا منگ پار مانزه که اللہ سر وعدہ کو خوچ نپیگو نسوک نو عبادتو پہ جانا دعا عبادت دے منز عبادت دے روجہ عبادت دے زکاة عبادت دے نظر و منخت عبادت دے رامدد شمعل عبادت دے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین دعا میں عبادت دے نو عبادت صرف دا اللہ حق امداد بم صرف دا اللہ نغوارے نو وکذل عبادت واستعانتنا به ایاک نعبد ذان توحیدان وعلیہما قام الوجود بأسره وعلیہما قام الوجود بأسره دنیا و اخرى حبذ الرکنان دنیا و آخرت پا دے آباد دی خدا دنیا پا دے قائم دا چه عبادت ترسو دا اللہ کی گی دنیا با آباد دی اور چه عبادت ختم شو نو دنیا آبا ختمی نو تاوز تمایو خبر کولا چه قرآن کی حلالم اللہ بیان کری دی حرامم اللہ بیان کری دی حلال تب حلال وایو حرام تب حرام وایو کبن وایو حلال کول جائز ثواب حرام نبزان ساتو حرام چه دینو دادا واجب مقابل دی فرض و د واجب مقابل دی توجہ کو ما طرف تا سنگ چه فرض کول لازمی دی خیال دے خبر تا سنگ چه فرض کول لازمی دی دق شان حرام نزان ساتل لازمی دی پونش پر خبر باندې یارا ډیر خلک کوئی نیت نو کړه د اخلاص سلور رکعات فرض منځ کوما ولی وای کوم منځ نه کمنو الله برانه ناراض شي زکه چې داموس په ما فرض دی اے دا اللہ بندہ دق شان چه سنگ دی منز دان تا فرض کا دق شان حرام و نزان ساتلم فرض دی غلا مکو گینی اللہ خپا کیگی زنا مکو گینی اللہ خپا کیگی مڑے مکو بی جرم و بی گناہ گینی اللہ خپا کیگی شرک مکو گینی اللہ خپا کیگی بدعات مکو گینی اللہ خپا کیگی سمر محرمات چی دی ای نزان اسات داغی نزان ساتل فرض دی لکا سنگ چه فرض کول فرض دی پر خبر پوئے گئی کنا دا منگوری نمگڑے دن منو اللہ اللہ اوامری منو دا نواہیو نیزان نبچ کو کم سڑے چی پخپل پٹی کی پسل اکری او دے بیا خپل پسل لو بوم ورکی مثالوم ورکی خو گوٹ پکی نکی آغا گیا تی نلری کئی نو آغا پسل ترقی نشی کولی ای کی با دا پسل نا آغا گیا دے رئی او خیار سڑے چی دے آغا دا موزی اشیاؤ نے بچ کئیم گورا چی سپگئی پکی ہولیگی پیشئی پکی ہولیگی وڑکے بیماری پیراشی نو دے دا آغی دا پارا پاگی سپری کئی چی دا تی ختم کا نو علا با دا پسل ترقی کئی زمانگ دا ایمان دا پارا دا ترقی دا پارا اعمال صالح دی خواهی ترقی کی چی رکاوٹ پیدا کئی نو آغا گناہو ندی نو دے دا پارا دا گناہونو نبا مزان ساتے ما تا گورا توجہ کوا گورا یوں سڑے دے
چې هغه مثال په تور باندې ډاکټر لتلی دی ډاکټر قیمتي دوایانې ورکړي دي خو ته پالم ښودلی دی ورته وایي چې دا دوایي به خوري خو پال به کې کم مریض چې داسې دی ډېرې پیسې لګوي خو ګوره پال نه کوي نو ښه کېږي نه که نه ډاکټر وایي بھائی ته پال نه کوې بیمار دی مطلب شوګر بیمار ډاکټر وایي دا ګولۍ خوره یا د انسولین ستنې لګوه خو ته به د خوږې نه پال کې او دا د نرزویب کیلو خواږه په یو ټیم خوري نو وایي د ستنې که نه پیدا نه کوي ځکه پال یې نه دی کړی کم سړی د بلډ پریشر مریض دی ډاکټر دوايانې وله ورکي جی دا دوايانې خوره ستا بلډ پریشر به کنټرولي خو ګورې د تریو د مالګو نه به ځان ساتې دی د نرزوی په ارسه کې مالګې خوري کلم کار نه کوي د معدې بیمار دی ډاکټر وایي چې بھائی ته به غټه غوښه او چاولې نه خورې ځکه دا معده باندې ګیس جوړوي ته به دا شیزونه نه پال کې دی دوایي لږه خوري او خوراک ډېر کوي نو کلم دی نه ښه کېږي سینه خرابه ده غوړ نه پرېږدي وایي زه دې ښه شمه که موږ پال شروع کړه که نه نو ډاکټر ته ضرورت هم نه راځي دا موږ بیماریږو ځکه چې موږ بدپالي کوو نو مین خبره دا ده چې زموږ ایمان به هله ترقي کوي چې موږ اوامر هم ومنو خو د نواهیو نه هم ځان بچ کړو او بیا بعضې شی خو داسې دی چې هغې نه خو مکمل ځان ساتل غواړي ګینې بیا هغه امر منل هم پیدا نه ورکوي چې هغه شرک دی څه شی دی هغه شرک دی دا خو داسې پلیت او قبیح شی دی که بیا مونځ کې نو مونځ پیدا نه ورکوي چې کله دا شروع کړی او که زکات ورکوي زکات پیدا نه ورکوي که حجونه کې حجونه پیدا نه کوي که روجي نیسي روجي پیدا نه کوي نه پرزی عبادت پیدا کوي نه نفلی پیدا کوي ځکه چې دا شی خطرناک دی تمام اعمال بربادوي هغه دی شرک الله دې موږ د شرک نه وساتي نو ګوره خبره مې دا کوله ګوره توجه کوه محرمات قرآن بیان کړي مرداره الله حرامه کړې ده الله په تاسو حرامه شوې وینه حرامه کړې شوې ده د خنزیر غوښه حرامه کړې شوې ده وما اهل لغیر الله به هر هغه شی هم حرام کړی شوی دی چې د غیر الله نوم په هغې باندې یاد کړی شو نو د غیر الله د نظر نه به هم ځان ساتو دغه مسلمانان دي دا پیش کوي څوک کافر دی له نظرونه نه راوړي دا مسلمانان پیش کوي او بیا دا نورو ته ناست دي خوري او وایي موږ مسلمانان یو که نه او که موږ ورته وایو چې دا شی مه خورئ د الله په نوم خیرات وکئ نو دی وایي ګوره دا اولیاء نه مني عجیبه خبره ده یو سړی بې اودسه مونځ کوي او ته ورته وایي چې بې اودسه مونځ مه کوه اودس وکړه بیا مونځ کوه دی چغې جوړي کړي مړه دا مولانا صاحب چې دی که نه عجیبه سړی دی ګوره زه د مانځه نه منې کولم خلک وایي دا خو ډېر لوی ظالم و چې ته د مونځ نه منې کولی ګوره دا مونځ نه منې که نه دا چې ته نوې ډله راوتې ده دا موږ سره هغه کار کېږي موږ خلک د شرک نه منې کوو نو دی وایي دا وګوره د اولیاو دشمنان دي که نعوذ بالله د اولیاو سره مینه دا د ایمان علامه ده خو مینه دا نه ده چې ته له د خدای توب صفت ورکړه بهرحال خبره مې دا کوله توجه کوئ قرآن عظیم کې الله اوامر بیانوي وایه نو اوامر به منو او که نه منو به که نه به منو قرآن کې نواهی دي د نواهیو نه به ځان بچ کوو وعملوا بالمحکم وآمنوا بالمتشابه کم چې محکمات دي په هغې عمل وکئ هغه منئ عمل کې راولئ متشابهات چې دي نو په هغې باندې صرف ایمان راوړئ هغې کې به نور تحقیق نه کوئ متشابهات لکه اوایل السور الله اعلم بمراده بذلک او دارنګې متشابهات لکه اسماء و صفات د الله الرحمن علی العرش استوى مهربان ذات په عرش برابر دی نو موږ ویو الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعه استوا د الله معلومه ده کیفیت نه دی معلوم چې څنګه الله په عرش برابر دی کما یلیق بشانه او دې باره کې چې څوک تپوس کوي چې څنګه برابر دی دا تپوس هم بدعت دی او حرام دی تپوس به هم نه کې په دې به صرف ایمان لري چې الله په عرش دی څنګه چې د الله د شان مناسبي پوه شوې که نه د الله پاک صاف په حدیث کې راغلی دی قدم راغلی دی حتی یضع الجبار فیها قدما تر دې چې جبار ذات په جهنم کې خپل قدم کیږي موږ مانه کوو حقیقت الله ته سپارو
د الله د شان چې څنګه مناسب وي. عین راغلی دی موږ به مانه کوو حقیقت به الله ته سپارو ایمان به پې صرف لرو. ید راغلی دی موږ به مانه کوو حقیقت به الله ته سپارو. وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالامثال. هی هی مثالونو نه عبرت والی قرآن کی مثالونه بیان شوي دي. 44 مثالونه قرآن بیان کړي دي. علامه ابن قیم وایي واعتبروا بالامثال د دې مثالونو نه عبرتونه والی. قرآن د شرک او د توحید مثال هم بیان کړی دی، د دنیا د خصاصت مثال هم بیان کړی دی. پوه شئ مختلف مثالونه الله پاک بیانوي. چلو یو مثال واورئ. الله پاک وایي یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. سورة الحج حج له چې زینو د دې سورة حج نه خو ځان خبر کا کنه نو بیا بدل حج ډیره پیدا درکړي. یا ایها الناس اے انسانانو اے خلقو ضرب مثل یو مثال بیانولی شي فاستمعوا له دی مثال ته غوږ کېږدئ. مثال څه دی؟ ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. یقینا هغه کسان چې تاسو ما سوا د الله نه را مدد کوئ، تاسو ته حاجتونه غواړئ، تاسو ته مال او دولت غواړئ، تاسو ته عزت غواړئ، تاسو ته بچی غواړئ، تاسو چې مریضان شئ نو شفات غواړئ، تاسو په حاجتونو کې را مدد کوئ. لن يخلقوا ذبابا اچری یو مچ هم نشي پیدا کولی. څه شی نشي پیدا کولی؟ مچ هم نشي پیدا کولی. ناقص الخلقت شی دی، یو معمولی شی دی چې مچ نشي پیدا کولی. نو ستا دا لوی لوی حاجتونه به د کوم ځای نه پوره کړي. مړه مچ پیدا کول خو وړه خبره ده، ویمه لویه خبره ده، د دین هم وړه خبره. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. که مچ تی په دې واړه خوله کې وړوکی غونې شی اوچت کي هغه ته تختوي نو هغه هم ته خلاصولی نشي. دومره اختیار یې نشته دی چې په هوا کې مچ بیا را واپس کي. شته اختیار یې نشته دی. نو ستا حاجتونه به د کوم ځای نه سر کي. نو د دې مثال نه عبرت واله چې مچ نشي پیدا کولی، د مچ د خولې نه څه شی نشي خلاصولی، نو تا به څنګه د مصیبت نه خلاصوي؟ حل شو مسله. نتیجه سره وته عبرت به څنګه لې دا معلومه شو چې ضعف الطالب والمطلوب. عاجز دی، کمزور دی طالب او مطلوب. طالب معنا غوښتلو والا او مطلوب معنا چې د چانه غواړي. دا کم چې ورغلی دی دا هم عاجز دی، او دا چانه چې غواړي نو هغه هم عاجز دی، بلکې دا چې د چانه غواړي هغه د ده نه سیوا عاجز دی. پوه نشئ په خبره باندې. دا عبرت اخیستل غواړي، قرآن ویلی دی. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے خلکو مثال بیانولی شي دې ته غوږ کېږدئ. افسوس دا دی موږ یې وایو پیږو پې نه. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الله وی داغي خلق مثال چې هغه الله پر خود دې مخلوق نه حاجتونه غواړي، مخلوق تر مدد شوی. داغي خلق مثال داسې دی کمثل العنكبوت اتخذت بيتا. سوره عنکبوت بالکل د شلمې سپارې اخیری آیاتونه دي. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء. مثال داغه خلکو چې هغه د الله نه سوا نور مددګاران ځان له جوړوي، نور اولیاء نیسي. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. مثال داغه د عمل پشان د جولاګي باندې دی. جولاګي پیژنئ؟ د دیوالونو باندې په دیوونو کې اکثر ځان له جال جوړوي. کمثل العنکبوت پشان د جولاګي دی. اتخذت بیتا
چې ځان له کور جوړ کړی دی کور یې د څه شي نه جوړ کړی دی جال یې جوړ کړی دی نری تار دی وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ او یقینا بیکاره په ټولو کورونو کې خامخا کور د جولاګي دی ټولو کورونو کې سس کور بیکاره کور د جولاګي کور دی ګوره په کور کې یو څو پیدې دي د نور نه پې سړی بچي د جولاګي په جال کې لاندې باندې یو شان نور لګي کور کې یو پیدا دی دشمن نه سړی بچ کېږي جولاګې په خپل جال کې د خپل دشمن نه هم بچ کېدی نشي دا دیوالونو باندې چې ګرځي که نه دا کربوړی غونې څوک ورته چرمخکۍ وي څوک کربوړی وي څوک څه وي دا شی چې راشي پې نو دی د خپل جال کې ورته راونخلي او هغه ورمنډه کې وراوینیسي دشمن هم بچاو نه ورکوي د کور پیدا دا ده چې سړی د باد باران نه بچ کوي جولاګي په جال کې لاندې باندې یو شان باران وریږي چې زلجه پړه راشي نو د هغه ټول کور وران شوی داسې ده که نه ده هېڅ پیدا پکې نشته صرف دومره پیدا پکې ده چې چېرته مچ راونیسي ځکه دی د مچانو ښکار ډېر کوي مچ راونیسي نو په دې جال کې بند کي ځان لی وساتي نو چې څه ټایم وږی شي بیا یې خوري یا مچ والوځي نو په دې جال کې ونخلي بیا تښتېدی نه شي دی ورمنډه کې راوینیسي دقه صرف د خپل ښکار د حصول دپاره یو جال یې جوړ کړی نور پکې هېڅ پیدا نشته دقه شان د مشرک په شرک کې هېڅ پیدا نشته دی به وایي چې ماله به الله اجر راکړي ماله به په دې ثواب میلاو شي دا لهبه قیامت کې ما خلاصوي هېڅ هم پکې نشته داسې غلط سوچونه دي صرف دومره کېږي چې د خلکو نه پې پیسې ووایي مچ راټینګوي دی پیسې راټینګوي خلک ځي او پیسې پې د پاسه غورځوي او دا زیارتونه خلکو نه دي دا یې ټیکه کړي دي او حکومتونو او که دا نه نو وارثانو په خپل منځ کې تقسیم کړي دي چې یو هفته به ته پیسې اخلي او بل هفته به زه اخلم او بل هفته به دی اخلي نو وسو کړ وسو بیا په خپل تقسیم لګولی دی موږ نه پوهېږو موږ به ورځه ورکوله الله بهرحال خبره مې دا کوله واعتبروا بالامثال د قرآن عظیم د مثالونو نه عبرت والی په دې ځان پوه کوي تا موږ برګو خو بیا واعتبروا بالامثال عبرت والی په مثالونو سره ټیک شوه که نه الله رب العزت دې موږ له عبرت توفیق راکړي دا به هله کېږي چې موږ په قرآن پوه شو راځئ چې نن نه دا عهد وکړو چې چېرته دې کې به میلمانو هم ناست دي که نه چېرته کوم حق پرست عالم د قرآن درس کوي نو انشاءالله موږ به د قرآن په درس کې کینو که نه به کینو دا وعده وکئ دا قرآن دا زموږ ذمواري ده او صحابي کتاب الله دا الله نبی د قرآن وصیت کړو چې زما امتا دا قرآن به یادوئ دا به نورو ته رسوئ په دې باندې به عمل کوئ راځئ چې علما هم په دې وصیت عمل وکړو راځئ چې عوام هم په دې وصیت عمل وکړو علما به دا کوي چې دی تر څو پورې ژوندی دی نو دی به قرآن بیانوي هر عالم دی دا عزم وکړي بلغو عني ولو آیا ورسوئ زما د طرف نه اگر که یو آیت ولی نه نو کار د عالم بدای چې هغه کار به په مخ کې بوځي کوم چې د انبیاو وان العلماء ورثه الانبیاء یقینا عالمان چې دي دا وارثان دي د انبیاء علیهم السلام د نبی کار سو ربنا وبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم سلور کارونو د نبی علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام دا بیان کړی دي اے الله خانه کعبه خو ما آباد کړه خود دې د پاره یو معلم پکار دی یو استاد پکار دی جمعات دې جوړ کا دی له یو قیمتي عالم وګوره زدا خبره دې مرګرو ته ډیره کومه ابل زما خپل جمعات کې دا خبره په بیان کې وکړه چې خلکو صرف دې ته ثواب وایي چې جمعات لازمکه ورکه چې بس دا ټول عمر ثواب دی او تر قیامت پورې ثواب جاری دی نو بیا بعضې خلک داسې دي چې د هغې ذهن دا دی چې د جمعات د ځمکه ورکول ثواب دی د پاس آبادۍ به دومره ثواب نه نو وقف شوي په سوونو جوماتونو لپاره ځمکې دي خو آباد نه دي ولې چې هر سړی دا کوشش کوي چې زه ځمکه ورکړم ځکه دې کې به ثواب دی د آبادولو کې به دومره نه څنګه چې وقف کول ثواب دی نو آبادول هم څه دي ثواب دی چاله الله ځمکه ورکړې دا د ځمکه وقف کې خو چې چاله الله مال ورکړی هغه دې پې ولګوي جوړه دي جومات آباد کوي خو مسلمانانو جوماتونه آباد شول نو چې د کوم مقصد دپاره دي هغه مقصد هم پکې کول غواړي
موږ په کروڑونو پیسې ولګو جماعتونه آباد کو بیا را سره د امام د پاره درک نه کنه او نه لګو په امام نو بیا موږ راشو مولانا صاحب سره جی موږ له یو طالب په کار دی چې داسې گزارې حال ونی عالم نه جی عالم ساتلې نه شو منګه نو په کروڑونو پیسې په جماعت لګولې شوې او امام نشي ساتلې دا جماعت دیوالونه خو منځونه نه کوي دی خو چاته بیان نه کوي دا بیان خو عالم کوي صحیح حق پرست علما راو غواړي او چې د عالم کومه ډیوټي دا هغه ډیوټي به عالم کوي تاسو به سره کې نه پوه شوي بعض خلک دسري چې هغه د امام نه چوکیدار جوړ کړي بس زمونږ استاد زمونږ جماعت کې امام دی حضور پسې کراله مراله او کرانه مرانه لمه خواړه بوله را لېږم بس مطلب دا چې زما پاړه غاړه خلاصيږي نه دا خو تا چوکیدار نیولې د تنخواه ولا ورکې نور هغه پوه شو جماعت پوه شه ډیر امامان داسې دي چې د مستم راشي هغه غریب پلی نشي کم خوا کنه ځکه چې مقتدیان وي چې بیت خو موږ امام ګرځولې خو مقتدیان هم نه نو هغه غریب ځان له اقامت کې بیا ځان له ودري خو مقتدیان نه دا تاسو نشي کولای چې بایزه خو تاسو امام هم تاسو منځله ولې نه راځي د لونو ورځو کې خدا ټول خلک په لو پس روان شي کنه ایو جماعت کې استادو هغه غریب بزان ستړی کرامنډه بیوالي چې زما چې امامتي ورکمه جماعت کې چې هغه براغه نو ټول خلک به یو خو بل خو تللی جماعت کې بسوک نو یو دو باباګان بناستو نو یو ورځ غپی غونې وکنه هغه باباګانو ته چې زړه مې غواړي چې په دې دیوالم داسې خو ورزوما او تاسو هم ځان خلاص کړم زه را منډې وامه چې زما جماعت کې چې امامتي ورکمه چې راشم جماعت سړي دا تاسو دوه کسانې وای نو تاسو هم چې تورک شي نظم د کار وته مو تاسو هم چې دنو بس دلته ناس نور څوک نه خبره دادا چې دا ګوره صرف امامتي نه ده یو سړی وي زه امام یم او موږ امام ساتو صحیح عالم وګورئ امام یې کوي د هغه نه کار واخلئ افسوس دا دی موږ نن داسې حال ته راغلو جوماتونو نه وګورئ حساب یې نه کېږي لیکن د منځ کوونکو نه تپوس وکړه نو د خپل منځ الفاظ هم ورته نه دي یاد جوماتونو حساب نه کېږي لیکن قرآن مجدونه دومره ډېر دي چې المارۍ د جوماتونو راماتېږي ګتې راکږې شوې خو په جماعت کې څوک نه پیدا کېږي چې په قرآن پوهېږي او که عالم در شروع کې موږ ټول تیزو هغه یوازې په جماعت کې پاتې توجه کوئ مسلمانانو څنګه چې د جماعت جوړول ثواب دی څنګه چې د جماعت عمارت ثواب دی دغه شان صحیح عالم او هغه له خرچه ورکول دا هم ثواب دی چې هغه بیا ستا دپاره د دین خدمت کړي او د هغه نه دین یاد کړي دا هم نه چې صرف پیسې ورکوه او ګرځه خپل کار کوه دا دین به یادول غواړي ربنا وبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك اے زمونږ ربا د خلقو کې یو رسول لګه د جنس نام چې په دې باندې ستا آیاتونه لولي یو کار د نبی د الله آیاتونه د وعظ او تقریر په وخت کې بلولي دلایل وحدانیت کا ويعلمهم الكتاب الله چې د خلقو ته کتاب خي والحکمت سنت ورتخای ويزکیهم او د خلقو تزکیه کوي دا نه چې خلق څه کوي هغه د کوي مولوی صاحب خپل امامتي نیولې خپل کار وکړي نه د خلقو تزکیه وکړي شرک نه به پاکي بدعات نه به پاکي رسمونو د رواجونو نه به پاکي د غلطو اعمالو نه به پاکي دا به د عالم ذمہواری ويزکیهم نو راځي چې دا علما داوم د نبی په وصیت عملو کو خلقو ته دین وخایو او راځي چې عوام منګم د نبی په وصیت عملو کو قران زده کو به کنه بس دکو او زه حیران په د امام د حق پرست علماو دغه کاری امام الانبیاء اغم اوصا بکتاب الله اغم د الله د کتاب وصیت کړو نو منګو تاسو به هم په قران عمل کو ام د قشان وصیت شیخ القرآن رحمت الله علیهم کړو هغه د مرګ په وخت کې خپل شاګردان را جمع کړل او هغه ته وی زما مرګ دانه دی چې تاسو په ما باندې خاور راواړوي او ما دفن کړئ زما مرګ بدایي چې تاسو زما د مرګ نه وروسته د قرآن او سنت درسونه پرېږدوئ هغه هم د ارمانو چې د قرآن سنت درسونه به نه پرېږدئ د هغه شاګردانو د هغې سره خپله وفا وکړه هغې تر موږه پورې دین راورسو ستاسو د جومات کې الحمدلله د هغې په طریقه باندې د قرآن درس شروع اوس د هغې نه بعد دا کار زمونږ او ستاسو دی موږ به انشاءالله دا وعده کوو چې په کومه لار باندې زمونږ مشران تللي دي په همدغې لار باندې به موږ هم روان یو انشاءالله مولانا صاحب به درس کوي او تاسو به انشاءالله ښه په پابندۍ کښېنئ
دا د مؤمنانو کار دی دې سره ایمانونه تازه کېږي صحابه ویل تعالوا نجدد ایماننا ساعتا راځئ چې د خپل ایمانونه لږ تازه کو ایمان که چارج کوئ نو قرآن درس ته کښېنئ د قرآن نه ځان خبر کوئ ما چې کوم ایت ویلې دی هغې کې الله وایي انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم یقینا مؤمنان هغه خلق دي هر سړی ځان ته مؤمن وایي پوره ایمان والا کامل ایمان والا هغه څوک دي کله چې د الله ذکر وکړی شي الله پاک یاد کړی شي نو د هغې زړونه په یره شي الله دې د خپل ذات یره زموږ پړه کې واچوي ښه دویمه نښه دا ده وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا کله چې دی باندې د الله آیاتونه لوستې کېدی شي نو دی له د الله زادتهم ایمانا دی له ایمان سوا کوي جذبه سوا کوي وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُم ایمانا نو راځئ که ایمانونه مضبوطه وای ایمانونه سوا کوئ نو قرآن ته کښېنئ کوو به انشاءالله که نه دریم وعلى ربهم یتوکلون په خپل رب باندې توکل او اعتماد کوي څلورم الذین یقیمون الصلاة دا هغه خلک دي چې مونځ په پابندۍ کوي نو مونځله به په پابندۍ راځو او پنځم ومما رزقناهم ينفقون بعضې د هغې مال نه چې مونږ دوی ته ورکړی دی د الله په لار کې خرچ کوي مال به م لګو د الله په دین باندې اولئک هم المؤمنون حقا الله وایي دغه کسان هم دی مؤمنان دي په رښتیا چې دا پنځه کارې شروع کړل دا صحیح ایمان والا دي الله دې زموږ حق پرسته مؤمنان جوړ کړي پوه شوې لهم درجات عند ربهم ومغفره دی لپاره درجې دي په نزد د رب د دی او بخنه به ورزق کریم او رزق به عزتمند الله رب العزت دې د صحیح عمل توفیق را نصیب